مخ د ځمکه باندې داسې فرقې چې هغوی د خدای د ذات نه انکار کوي، ملحدین دي او دا خبره کوي چې خدای نشته، دا دنیا په خپله روانه ده چلیږي، دا نظام په خپله چلیږي، څنګه به په خپله چلیږي؟ امام ابو حنیفه رحم الله د یو دهریه سره مناظره وه، نو امام صاحب لیټ شو، په ځان یې په خپله لیټ او منځ کې سینو، نو چې سینو دی هلته کې ورسېدو نو یې ورته ګوره د مسلمانانو غټ امام او د ټایم پابندي نه کې موږ د دلته ټول کینولي یو او راځي نه او په ټایم رانلې، دی ورته وایي داسې کار ومړه زه چې رالم د سیند غاړې ته او نو کشته یې نه وه، خو انتظار مې وکړو کشته یې نه وه، ودرېدم او دې کې مې چې کتل نو اونه په خپل څه مې کټ شوه او تختې رالې، پته نه لګي چې څنګه رالې، تختې رالې میخونه راللو یو بل سره جوختې شوې او زه پکې کېناستېدم بغیر د چلونکي د ملاح نه کشته چې ده نو په سمندر کې را روانه شوه، نو زه رالم اوس راورسېدم ځکه په دې وجه لږ لیټ شوم، کشته یې نه وه، ای په خندا شو ته کومې خبرې کې ځمکه چې ده نو کشته څنګه بغیر د چلونکي نه راله، اونه په خپل څه مې څنګه کټ شوه، میخونه د چرته نه رالو، بغیر د ترکاڼ نه جوړه څنګه شوه، دا د عقل منلو خبره ده. نو امام صاحب ورته وایي دا راته ووایي چې یوه کشته بغیر د چلونکي نه بغیر د ترکاڼ نه نشي جوړېدی، نشي راتلی، دا دومره نظام چې موږ تاسو ته ښکاري، ځمکه د اسمان دی، غرونه دي، انسانان دي، ځناور دي، د دوی رزق دی، د دوی عزت او ذلت دا ټولې فیصلې دي، بغیر د خدای به دا ټول چلیږي، بس د دې څوک چلونکی به نه بغیر د خدای به دا هر څه چلیږي. هغوی غلي پاتې شو واقعي چې د الله د ځمکه او اسمان او انسانان پیدا کړي دي، نو د خدای خو خو نه دی مړ نه دی بلکې الله یې چلی که نه، او انسان دومره پورې د ده سوچ کار کوي چې په دې لاره کې په صحرا کې د اوښ پچې وویني نو یاره په دې لار اوښ تېر شوی دی، د اوښ قدمونه وویني وایي په دې لار باندې اوښ تېر شوی دی، په دې لار چې دی نو پلانکې شیستلی دی. نو انسان ته دومره سوچ لري چې ستا عقل دومره کار کوي چې ته دومره اندازه لګولی شي چې په دې ځای باندې چې دی نو دا اوښ تېر شوی دی، او دې ځای کې د عقل کار پرېږدي چې دا نظام د ځمکې او د اسمان دا بغیر د خدای روان دی، هېڅوک یې نه چلی، الله شته. د مسلمانانو عقیده دا ده چې الله هر ځای کې موجود ده، که یو کس تاسو الله وایي که چېرې تاسو یو یې دویم زه یمه، که چېرې تاسو دوه یې دریم زه یمه، که چېرې تاسو درې یې څلورم در سره زه یمه، یعنې الله تعالی په هر ځای کې د انسان سره موجود دی.